حدیث یو کتاب دی هغې کې یو حدیث دی رسول الله او مضبوط سند هم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خپل امت ته اعلان کوي صلو علی په ما صلات وایه صلو علی په ما درود وایه رسول الله مبارک فرمایي فإن الصلاة علی زکاة لکم وی چې تاسو په ما درود وایه په دې درود ته د ګناه نه پاکېږي فإن الصلاة علی ستاسو درود شریف په ما زکات لکم دا ستاسو دپاره د ګناه پاکوالی نو ګوره فایده چاته ورسېدلی موږ ته رسول الله مبارک له خو چې الله کومه مرتبه مقرر کړې د هغه خو ده د هغې نه خو ته وله مرتبه نشي زیاتولی خو فایده ما ته مثال یې داسې دی لکه سړی دی دیوال ته ټارچ ووایي بیټري ووایي نو دیوال په بیټرۍ څه هغه رڼا واپس زما په مخ راغورځېږي که لار ته ټاچ وم د لار په بیټرۍ څه هغه واپس رڼا ما ته رامخ کېږي او ما ته لار کولاویږي نو درود شریف رونو ډېر زیات د فضیلت شی او که دې ونه وي په حضور پاک نو ګورې طبعی هم ډېره ده یو حق دی د رسول الله مبارک په موږ زمونږ د ایمان زمونږ د اعمال د هر سر چا د برکته دی دا د نبي علیه السلام د برکته که دنیا ته دې نه وې راغلی او دا مشقت او تکلیف یې نه وې تېر کړی او دا دعوت د اسلام یې نه وې چلولی خدای چې موږ به کوم بت ته سجدې کول زمونږ په دې وطن چې څومره تېر شوي دي نو دا د بت مت خلک تېر شوي داړه کنډرات چې څومره ګورې نو بوتان پکې روځي دلته مشرکانو په خویندوانو بوتانو دا خو د حضور پاک برکت محنت یې وکړو نو الله یو لویه ډله د کافرانو مسلمانانو کړه صحابه ورته وایي بیا حقه صحابه په دنیا خواره شو د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې کابل فتح شوی دی او د حضرت عثمان رضی الله عنه اخیری زمانه کې بیا صحابه راوړېدلي زموږ دې طرف ته او بیا د حضرت معاویه رضی الله عنه په زمانه د حضرت علی اخیری زمانه و د حضرت معاویه رضی الله عنه زمانه په دې پکتیا ورته وایي دا د خوست علاقه په دې باندې صحابه راغلي دي د دې ټل په طرف باندې او بیا خواره شوي دي څه دا اوس چې ورته بنو او کرک وایي او څه په کوهاټ باندې راغلي دي پېښور ته او په پېښور کې دلته مضبوط جنگ شوی دی او دا اصحاب بابا چې ورته وایي سنان رضی الله عنه د نومو سنان ابن سلمه ابن محبق دا پکې شهیدان شوي او بیا دعوت الله چلیدلی او پښتون هغه قوم دی چې ټول په ایړه بیا دوی اسلام او ایمان قبول کړی ټول په شریکه نو ګوره دا د دغې صحابو برکت شو دا نه وې راغلي موږ به سجدې کفر ته بوتانو ته کولې او د صحابو ایمان د چا برکت دی د محمد مصطفی صلی الله علیه